اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، زه تاسو سره یو پیر بیا د الکترونیک میډیا په ترو مخامخ شوی ما ډیر وخت نه ملګري د مختلف ځایونو نه اندرون ملک او بیرون ملک نه تقریبا 3 سال نه بار بار اصرار کوي چې تاسو د الکترونیک میډیا نه څه فایده واخلئ او مونږ ته د دې په ذریعے باندې علوم قرآنیه د دین اسلام اشاعت څه په طریقه باندې وکړئ۔ نو ډیر داسې مشایخ کرام دي او دوستان احباب دي، ایجوکیټډ طبقه دي چې هغه ډیر اصرار کوي چې د هغو مصروفیاتو د وجنا یا بعد مکانی د وجنا لریتوب د وجنا هغو رسائی نشي مونږ ته کېدی۔ نو دا یو بهترینه ذریعہ دی د دین اسلام اشاعت، یو طرف ته به د دین اسلام اشاعت کیږي او بل طرف ته به انشاءاللہ مونږ د دې الکترونیک میډیا په ترو باندې څومره چې برائی فحاشي د پاره د دې استعمال کیږي د هغې به هم مخنیوی کیږي۔ نو 3 سال راسې ملګري بار بار اصرار کوي، خو چونکې څه مصروفیاتو د وجې نه څه مشکلاتو د هغې د وجې نه چونکې دې توفیق نه میلاوېدو، اوس چونکې انشاءاللہ ډیر غور او فکر نه بعد مونږ وی چې په دې باندې مونږ کور کور ته یو فرد ته که هغه نارینه دی که زنانه دی که ماشوم دی که ځوان دی که بوډا دی، هر ایج کس ته مونږ خپل پیغام رسولی شو او دې کې به یو مشکل مونږ ته بیا هم دا راپېښېږي چې هغه مشکل به مونږ حل کوو، هغه به دا وي چې چونکې زمونږ ملګري یاران دوستان اکثر و بیشتر بلوچستان کې کم ملګري یاران دوستان دي چې د هغو خصوصي فرمایش دی، زمونږ کې پی کې چې کم یاران دوستان دي بیرون ملک چې کم ملګري یاران دوستان دي رابطه کوي، بار بار په مختلفو لمحاتو باندې مونږ نه د مسلې مسائل تپوس کوي، احکام شرعیه متعلق تپوس کوي، خو به هر حال بنیادی شی دا دی چې په 2 ژبو کې به مونږ ته د خپل یوټیوب چینل چلولو ضرورت راځي، یو به د پښتو وي چې پښتانه کم دوست احباب دي هغه زمونږ پیغام واوري او مونږ سره په دې کار خیر کې شریک شي، او بل چې دی زمونږ درس چې دی هغه به په اردو ژبه کې وي، چې هغه ملګري چې زمونږ خصوصاً په سندھ ایریا کې کم ملګري دي، پنجاب ایریا کې کم ملګري دي، بیرون ملکونو کې کم ملګري دي، هغه دوست احباب چې په اردو باندې پوهیږي او زمونږ قومي ژبه دی هغې باندې پوهیږي، نو انشاءاللہ د هغې کې به مونږ خپل دین دا پیغام ورکوو۔ او ټولو نه اهم ضروري دا خبره دی چې تاسو به ډیر ملګري ما پیژنئ او تعارف به لري، ځکه چې زه تاسو ته پته دی چې یو ټوټه پوټه مبلغ هم یمه، تبلیغ د پاره اصلاحي پروګراماتو د پاره هر ځای ته زمونږ تک کیږي، دوستانو سره مخامخ کیږو، نو د هغې ملګرو هم بار بار رابطینا او انفرادی رابطه چونکه د هر مرګري ما سره ډیره مشکل وي، څه زما ضروریات وي،
مدارس ته تګ وي، خپل یونیورسټۍ ته تګ وي، نو هغې مجبوري وي. نو به هر حال ما ضروري وګڼله چې دا پیغام زه تاسو ته در ورسوم. خو معززو سامعین کرامو، زه به کوشش کوم چې هر حوالې سره زه ستاسو مشکل حل کولو کوشش وکړم. مونږ بچو دپاره یو کورس کیدو، قرآن مجید فرقان حمید د ناظرې نه واخله تر ترجمې تفسیر پورې انشاءالله دا ټول وضاحت په مونږ کوو، ټول درس په مونږ کوو. خو تاسو به زمونږ سره په تواتر سره رابطې ضرورت وي او زمونږ دا کلاس په تاسو یو اهم کلاس ګڼئ. معززو مسلمانانو ورونو، تاسو ته پته دی چې زمونږ دین ورځ تر ورځ کمزوری کیږي او د هغې غټه وجه دا دی چې مونږ په دین اسلام کې دلچسپي نه اخلو. که مونږ په خپل 24 غنټو کې دین دپاره یو غنټه نشو ورکولی، نو دا خو زمونږ دپاره ډیر د افسوس خبره دی. بیا یو سړی دین خبره څنګه کوي، بیا یو سړی دا خبرې څنګه کوي چې دین ته به ترقي څنګه میلاو شي. نو انشاءالله کافی حد پورې مونږ ستاسو مشکل بچې دی هغه به مونږ په دې یوټیوب چینل باندې حل کوو. خو که بیا هم داسې ملګري به ما ته پته دی چې زما داسې ملګري شته چې هغه مستقله زمونږ چې کم درس نظامی دی، د قرآن ترجمه تفسیر دی، علوم قرآنیه دی، هغه به دوی ویل غواړي او د هغو ډیر زیات اصرار دی. زه هغو مجبوره کړی ما چې مونږ خپل مدارسو نه تا ته نشو درتلی. پنجاب کې خصوصا چې کم ملګري دي زمونږ، سندھ کې چې کم ملګري دي، بلوچستان کې چې کم ملګري دي زمونږ، د هغو رسایي مونږ ته نشي کېدی. مونږ ته پته دی او چونکې ډیر مجبوریانې وي د خلکو، هر څوک هر ځای ته بچی نشي لیږلی، خپله بچی هر ځای ته نشي لیږلی، مجبوریانې وي، حالات دي، تقاضي وي. خو به هر حال مونږ به پوره کوشش کوو چې د خپل چینل په ترو باندې تاسو ته پیغام در ورسوو. خو دې کې به هغه ملګري چې زمونږ سره به بیا نور څه ویل غواړي د یوټیوب چینل نه علاوه، نو انشاءالله هغې دپاره به مونږ وټساپ ګروپ بیا خپل چې کوم زمونږ دی هغه به بیا فعال کوو او هغې باندې به کار شروع کوو. وټساپ ګروپ بیا خپل چې کوم اصول وي په هغې باندې بیا خبرو. معززو سامعین کرامو، ټولو نه اول خبره دا دی، انشاءالله ډیرې خبرې دي چې هغه په یو درس کې خو مونږ نشو هر څه بیانولی. خو تاسو ګورئ ډیرو په فیلډونو کې ډیره زیاته ترقی روانه دی او علم دین شعبه چې دی ورځ تر ورځ کمزوري کیږي او په هغې کې اختلافات هغه ورځ تر ورځ سوا کیږي. او د دې وجه دی، بنیادی وجه دی چې ما ته څومره حده پورې علم دی، زه چونکې ګرځم، هرې ژبې خلکو سره میلاویږم، هر قسمه طبقې سره زمونږ تعلق دی. د هغې کې بنیادی وجه دا دی، یو بنیادی وجه ما ته دا ښکاري چې هغه علوم قرآنیه چې کوم علومو باندې مونږ په خپله باندې قرآن و حدیث باندې پوهیږو او د اسلافو په اقوالو باندې پوهیږو، بې د علم نه ممکن نه دی. عربي زبان دی که فارسی زبان دی، زمونږ اکثر و بیشتر تعلیمات په هغې کې دي. نو الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. سورہ سواد آیت نمبر 29 کې الله پاک فرمائی چې دا غي خلاصه دا دی چې مونږ قرآن عظیم الشان ستا طرف ته نازل کړی دی څه دپاره لیدبروا، دې کې د تفکر تدبر ضرورت دی د دې آیاتونو کې. او معزز سامعین کرام، تاسو ته ښه پته دی، اهل علم خلکو ته ښه پته دی چې تدبر تفکر دا بې د علم نه ممکن دی، دا د علم نه بغیر کېدی شي. په قرآن آیاتونو کې تدبر بې د عربي ګرامرو نه کېدی شي، بې د هغې اصولو نه ممکن دی؟ نه دی ممکن. ځکه ورځ تر ورځ زمونږ هغه حضرات چې دوی خپل قابل اصلاح دي، دوی ته د قرآن تعلیماتو د ګرامرو مطابق زده کولو ضرورت دی. د هغې علومو په رڼا کې د آیاتونو کې تدبر او تفکر ضرورت دی. هغه خلک چې دی هم کافی انتشار پیدا کوي او
زمونږ چې هغه طبقه چې نور فیلډونو سره وابسته دي هغه ورځ تر ورځ قرآن او حدیث نه لرې کېږي او څومره چې زمونږ ایجوکیټډ طبقه په کالجز کې دي یونیورسټیز کې دي هغه زمونږ نه لرې کېږي دومره به دین ورځ تر ورځ کمزوری کېږي. نو ما مقصد دا دی چې زما دا مطلب نه دی چې قرآن دی مونږه ناظره صحیح نکو، نه، ټولو نه اول شی چې دی مسلمان مومن مسلمان د پاره چې دی ښایسته انداز سره قرآن وایي. نو انشاءالله ما در تاول کې عرض وکړو چې مونږ به د قرآن ناظرې نه واخلا تر ترجمه تفسیر پورې مکمل کورس پورې او ټولو نه بهترینه خبره دا دی چې دا بس تاسو هر چا سره په خپل لاس او جیب کې موبایل په شکل کې دا الکترونیک میډیا دا شی پروت دی او تاسو به هر سړی ښه په توجه سره دا درس اورئ، په خپلو بچو باندې به اورئ او زمونږ چینل نه به فایده اخلئ، تاسو به مونږ سره وابسته کیږئ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف باندې اکتفا کول غواړم. محبوب علیہ السلام فرمایي من قال فی القرآن بغیر علم، چا چې بغیر د علم نه په قرآن کې وینا وکړه، بغیر د علم نه قرآن او حدیث تعلیم ممکن نه دی، علم ضرورت دی ورته. فرمایي فلیتبوأ مقعده من النار، دا کس د خپل ځای په جهنم کې وګوري. نو وګوره قرآن بغیر د علم نه، بغیر د علومو نه، بغیر د اصولو نه ویل نشته او هغه اصول مونږ ولې زده کوو؟ مونږ عجمیان یو. نو انشاءالله زبا چې څومره زمانه کوشش کیږي زبا یو احسن انداز سره سلیس انداز سره چې ستاسو ورځ تر ورځ زمونږ سره په دې کلاس کې طبیعت ولګي، په تواتر سره به تاسو خپل رابطه ساتئ، مونږ به هم رابطه ساتو. کم دوست احباب چې زمونږ دي چې زه یو کس نوم اوس نشم اخیستی چې چا زه دې کار خیر ته مجبوره کړمه، زه د ټولو شکریا ادا کوم چې زما توجه التفات دې طرف ته راوړولو. زه به کوشش کوم چې د خپل نورو کارونو نه زه دې کار دپاره ټیم وباسم، ځکه چې دې په ترو ماته د دې اهمیت اندازه شته. زه ټول دنیا سره مخامخ کېدی شمه، زما هغه درس یو ځان له 10 کسانو دپاره دی، 20 کسانو دپاره دی، 50 کسانو دپاره دی، نو دا ټولو خلکو دپاره دی. به یک وخت زه ډېر اهمیت ګڼم د دې زما هغه ملګري، تاسو به زمونږ چینل ګورئ، د دې په اصولو باندې به عمل کوئ او انشاءالله ستاسو تعاون به وي. نو بیا به انشاءالله دا نظام باهمي تعاون باندې روان وي. کم زما چې مخلصین مرګري دي هغه به ما ته گاهې به گاهې مشوره هم راکوي، زه به د دوی مشورې منتظر یم. حالاتو مطابق چې د کم شي ضرورت زه ګڼم هغه به هم وي. خصوص بالخصوص بچو تعلیم به پکې دی کې ډېر زیات لحاظ ساتو، ځکه چې د امام غزالی رحمت الله تعالی علیه مبارک په احیاء العلوم کې فرمایي چې ان الصبی بجوهره خلق قابلا للخير والشر وانما ابواه يميلان به الى احد الجانبين. امام غزالی فرمایي چې هر یو ماشوم کې د خپل اصلیت په حواله قابل د خیر هم وي، هغه قابل د شر هم وي، خو بیا د مور او پلار کار دی چې د دواړو جانبینو کې کم جانب تمایله کوي، خیر طرف ته بوزي شر طرف ته بوزي. نو زمونږ ماشومانو ته هم د دین ډېره لویه مسله دی. نو انشاءالله زه به خپل کوشش کوم او انشاءالله تاسو ته مونږ اوس هسې به طورې تعلیم خپل وایډ بورډ انتظام هم ښکاره کوو، هغې به موږ سهاره اخلو او انشاءالله دا علوم قرآنیه چې کم دي هغه به مونږ تاسو ته مخامخ کوو. تاسو به مونږ سره خپل هر ملګری چې د خپل علم خاوند وي او د په خپل دایرې کې تعلیم کړی وي هغه به مونږ سره خپل تعلیمي شعبې کې مونږ سره خپل اظهار رائے کوي چې انشاءالله مونږ او تاسو قرآن ته په درون نظر باندې وګورو او الله جل جلاله چې کوم پیغام خصوصي را کړی دی چې لیدبروا آیاته، قرآن آیاتونو کې تدبر وکړئ، تفکر وکړئ. دا تفکر او تدبر ضروری دی چې قرآن کې څومره علوم پراته دي، څومره اسرار رموز پراته دي، زمونږ ترقی اسباب په قرآن کې پراته دي. نو هغې ته به مونږ مخامخ کیږو. نو انشاءالله دا چینل به مونږ ته یو ټولو نه اهمه فایده دا راکوي چې مونږ به انشاءالله دې په ذریعې اشاعت د دین کوو او کم ملګري چې را سره وابسته وي نو انشاءالله زما یقین دی چې هغه وخت کې به دوی مونږ سره په دین کې اخته وي، برایي نه به هم د دې منع راولو. ځکه چې تاسو ګورئ کم څیزونه چې زمونږ دپاره د ترقي اسباب دي هغه زمونږ اکثر چې دی منفي طور باندې استعمالو. نو مونږ ته منفي طرف استعمال نه دی پکار، مونږ به انشاءالله مثبت استعمالو، دې نه به د خیر کار اخلو. نو انشاءالله زما د تعلیم او تعلم دا سلسله چې دی دا به برقراره ساتو.
تاسو به ان شاء الله زما هر ویډیو ته انتظار کوئ او زمونږ چینل چې کوم اصول دی هغې مطابق به چلیږو نو ان شاء الله یو بل ته به فایده رسو. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.